نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل بیبي عائشہ خلق چې د قیامت په ورځ راپاسي کنه حفاطن عراتن عرلن دا به بربند ټوله رواني میدان محشر ته خپیاب لخپیب چا سره به پیزاروم دی ښه دا کپړې به را سره نه ښه دا صادري بنی دا پګړۍ بنی هېڅ پم دی حفاطن عراتن عرلن خپیاب لخپی بربند به میدان محشر ته را روان داسې سخت منظر دی سخت منظر دی دا خلق پر رواني میدان محشر ته به راټولېږي رومبې به چاته کپړې رومبې به کپړې چاته میلاوېږي په آخرت کې به د ټولو نه رومبې کپړې ابراهیم علیه السلام ته میلاوېږي د ټولو نه رومبې زمونږ د استاد صدیق ابراهیم علیه الصلاة والسلام ته به کپړې میلاو شي نو بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها نبی علیه السلام ته وایي الله حبیبه خلق به یو بل ته خلق به یو بل ته نه ګوري دي کې به زنانه نارینه خلق به یو بل ته نه ګوري وي نبی بي عایشې اب داسې حالت یې که نه چې د خلقو دا سترګې به داسې په بره ختلي بعضې وخت کې سړی ناشنا څه شی ویني دا سترګې په ځای ودرېږي دا سترګې د خلقو نه دي دا به داسې غړېدلې بره ولاړې په ځای به ولاړې دا به کته کېږي هم ده یومئذ شأن یغني هغې ورځ به د خلقو یو حالت به وي هر سړی به خدای زما به څه کېږي ما ته تله لګي دلته به نبی علیه السلام ولاړي دلته به آدم علیه السلام ولاړي دلته به کرامن کاتبین اودع الکتاب عملنامې به راوړي به درته داسې کېږي دلته به کتابو لګي دلته آدم علیه السلام دلته نبی علیه السلام او تا به پیش کړي چې را مخې ته شه او چې دې عملنامه ویني دی به چې لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الله اکبر دې عملنامې خو زما نه رکوټې ګناه پرېښېدل او خدای ما خو دا ګناه نه ده ما خو په لاره کې تلم او په ښځه مې نظر ولګېد دا خو ګناه نه ده او دا خو لیکل شوي دي مې د پلانکي سړي کپړې لنډې دي ده ته وګوره او هغه هم په ګناه کې لیکل شوي الله اکبر لا یغادر صغیرة ولا کبیرة خدایا دې خو نه رکوټې ګناه پرېښېدې او نه یې غټ ګناه پرېښې خدایا ما بس خو عملنامه کوله وشوه داسې یو لویه صفحه به ورته کوله وشي یو ګناه به ښکاره کېږي یو ګناه الله اکبر داسې سخته ورځ پرته ده مړه زامن المال والبنون په زامنو داسې ډېر مه دوکه کېږئ ښه زینت الحیات الدنیا الله وایي دا د دنیا زینت دی په دې اړه مه کلکه کوئ ښه په دې اړه مه کلکه کوئ ځان له د آخرت ګټه وکړئ د دواړو جهانو سردار فرمایي ښه وی لا یلج النار رجل بکا من خشیت الله الله هغه سړی جهنم ته نه داخلي ښه چې د الله د یرې د وجې نه د هغه د سترګې نه اوښکه وبهیږي صرف د الله د یرې نه الله لویي ورته یاده شي د الله مخې ته ودرېدل ورته یاد شي چې الله ته به حاضري کومه بکا من خشیت الله نو دې ویریږي د یرې د الله د وجې نه په جړه شي داسې د اوښکه را روانه شي چې دا اوښکه د الله د یرې د وجې نه راووتله دا سړی الله جهنم ته نه داخلي حتی یعود اللبن فی الزرع سړی پی د څاروي نه الوشي دا پی دوباره غولانځ ته تلی شي څنګه چې وایي دا پی نبی علیه السلام وایي دوباره غولانځ ته نشي تلی نو داسې چې کومې سترګې د الله د یرې نه اوښکه توی کړي دا جهنم ته نشي تلی ښه چې د الله لویي ځان ته کله ناکله یادوه خوشي ځای کې کښېنه سترګې پټوه وایي زه مړ شوم اعلان شو زما نوم واغستی شو پلانکې د پلانکي زوی وفات شو نن به یې په پلانکي ټیم جنازه وایي زما جنازه ووتله خلک راله غسل راکوي څوک مې په یو طرف اړوي څوک په بل طرف څوک وایي ما وله کفن راوړی دی څوک وایي ما وله راوړی څوک وایي زه وله پیټۍ جوړوم څوک وایي سترګې غړېدلې دي څوک وایي دا رنګ یې تور شوی دی دا خبرې راباندې خلکو شروع کړي زه مړ یم زما کټ اوچت شو خلک وایي تیز تیزي مه وړئ په قلاره قلاره یې وړئ موتو قبل ان تماتو نبي علیه السلام وایي د مرګ نه مخکې مړه شئ د مرګ نه مخکې مړه شئ د مرګ نه مخکې ځان مړ تصور کړه چې زه مړ شم او ما باندې چې د پلانکي پیسې وي ما چې د پلانکي نه ځمکه لاندې کړې وه او ما سره خو حساب شروع شو او ما خو د هغې پیسو فکر نه و کړی په ما خو قرض دی په ما خو پردی حق دی اوس به څه چل کوم او قبر ته یې کوز کړم حساب شروع شو د الله دربار کې مې حاضري ولګېدله ملایک راله لاړه ناشنا مخلوق را باندې راغی نه مور شته او نه خور شته او نه پلار شته ځان ته اخرت یادو ځان ته اخرت یادو نبی علیہ السلام فرمائی کہ ما تصفت ده کدا تاسو ته معلوم شو لزحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا خندا بډیره کمه کوي او جړه بډیره سیوا تاسو چې خندا سیوا ده او جړه کمه ده کامیاب نه یې الله به کامیابیږي چې د دې سترګې نه اوښکه ډیره بهیږي جړه ډیره شي او خندا کمه شي او دین نبی علیہ السلام فرمائی چې په کوم سړي باندې د الله په لار کې دوړه ولګېده که نه په دې وجود یې دوړه ولګېده فی سبیل الله په لاره د الله کې وتلی وه په دې وجود یې دوړه ولګېدله په دې وجود یې دوړه ولګېدله نو دا دوړه چې دا نشي جمع کېدی غبار جهنم
دخان جهنم دا لوړه دا په د باندې چې کومه دوړه لګېدلې ده دا د دوړې د جهنم سره نشي جمع کېدی ښه چې د الله په لار کې په چا دوړه ولګي نو دا وجود الله جهنم ته نه غورځوي په دې د الله په لار کې دوړه لګېدلې ده نو په دې به د جهنم لوګې نه لګي چې په کوم وجود باندې د الله په دربار کې د الله په لار کې الله وختونه ولګو د الله په لار کې سفر شروع کړي د آخرت فکر شروع کړي ځان له آخرت ګټې شروع کو عطا الله شاه بخاری رحمت الله علیه نه چا تاسو کو وی حضرت ژوند دې سم تیریږي وی نیم پریل کې او نیم په جیل کې نیم می پریل کې وته د دین لپاره سفر کوم کو چې د ریل نو کوزیګه مو جونی ولې یم وی نیم پریل کې او نیم په جیل کې وی نیم عمر پریل کې لاړو نیم عمر می په جیل کې لاړ بس ژوند دې تیر یو ورځ دې جیل کې کنه په جیل کې تلاوت شروع چې په جیل کې د قران تلاوت شروع کړ یو انګريز پسې راغی شاده طرف ولا پملا لاس دی ولا الله شاه اے تا الله شاه بس ک نور د تلاوت مکوا په ما کې د جړه طاقت نور ختم کو زنور جړلې نشم چې هغه تلاوت شروع کړ دلته انګريز په جړه شو پری ود د جړه د وجنه جړه په طاقت ختم کو نه تا الله شاه بخاری رحمت الله علیه پملا لاس کې خود حضرت بس کا په ما کې د نور د جړه طاقت ختم کو نه خلقو دا آخرت لپاره ټولي سفر وي یا جیل دی او یا ریل دی نیم عمر په جیل کې لاړو او نیم په ریل کې لاړ الله ژوند دې تیریږي ښه بس چې پس د الله په لار کې تیر شي نو بهتره وي ښه چې د الله په رضا کې تیر شي نو بهتره وي یو ورځ تقریر کوه تا الله شاه بخاری رحمت الله چې تقریر شروع کو نو باران راکې شو دې سي باران ته وکتل وی بارانه یا تو ورېږه یا به تا الله شاه ورېږي وی دواړه نشو ورېږي ښه کو تا ته ضرورت ډېرې ستا ضرورت ډېرې خو تو ورېږه زه بس کومه او که زما د تقریر ضرورت دی نو باران ته ودرېږه وی چې دې بار وکتل اوس خبره کولو سره کته کولو एकदम باران وکړي او ماسخوتنی تقریر شروع کو د سارا پوری قوم ته تقریر کوه خپل وجودونه او خپل بچي او دنیا هر څه د الله د دین نه قربان کړه شیخ الهند رحمت الله علیه چې کله کفن ورکو مونږ خو صرف آسان کارداري چې مجلس کې کینو د علماو لږ بدو وایو قدرې صرف بس چې اصول لکې پوری وتړو یو څو تصویرانی په فیسبوک ورکو بس دغه کم کار دی قدرې صرف دغه تناسب چې عالم نه بدی ځای تصویر کټکو صرف او عجیب ظلم دا کو چې دا پګړې پکې راولو نو په دې ځای د عالم تصویر کټکی او په خر پوری تړي صرف دا کار دی د نوجوانانو کار دی کار د علماو توحید د دې کار دی کار زه ما سره کینه لګي خبرې وکړه چې شیخ الهند چې په قبر کې دفن کو او چا ولا غسل ورکو هغه کسانو ګوره کنه چې شیخ الهند لم غسل ورکو نو ټول وجود زخمی ټوټلی وجود زخمی ټوټلی وجود امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه جنازه د جیل لوجته کړي د دې څه چل کړو دا چل دې څه کړو ته صرف کینه بس یو څو پښموزي پوری تړه په فیسبوک بس تړه پوری ته دغه تړه او بس مونږ به صبر کوو بس مونږ د علما به صبر کوو ته تړه یو ورځ برازي ان شاء الله که خیر ان شاء الله او به ویني که خیر چې غسل ولا ورکو دا وجود ټول زخمی دوی چې دا ولي زخمی دي وی دا تاسو په د حسین احمدی مدنی رحمت الله علیه نو شیخ العرب والعجم دا نه به تاسو کو دای شاګردو دیو سره په جیل کې وو چې د حسین احمدی مدنی رحمت الله علیه نه تاسو کو هغه ورته وی دا زما د استاد رازو په ژوندانه مې نو ښکارا کړي خو ما دې چې کله په جیل کې وکنه ما بدل وبګرمولې د شپې به حسین احمدی مدنی رحمت الله علیه وبدي سي په وجود پوری ونی سي چې د تهجد ټیم براتونه د اوبو هغه یخواله به مات کړي حضرت ته پیش کړي مو ته په دې تهجد دا علما پیجندلي دي دا د علماو ماضی کتلې دا صرف اسې خبرې کوي یو ورځ چې حسین احمدی مدنی رحمت الله علیه وګړه پاتې شو چې وبې حضرت ته پیش کړي شیخ الهند ته هغه وبې یخي وي د حسین احمد ته وبې یخي وي دا وبې ار ورځ یخي حضرت تاسو چې په تړ مو بو داس کوي دا حضرت ما په خپل وجود پوری نیولې نه زما د وجود ګرمایش دا یخمات کی زی تعالی راک وی ما نه به کله ناکله جدا کو په جیل کې خان توري وبو اصیل مالټا تاسو کوي تاسو چې دا په کوم جیل کې وی به ما نه کله ناکله جدا کو نه چې به واپس راغی رنگ به زیړ شوی ما ته ورسته تاسو کو چې دا رنگ دی ولې زیړی حضرت چې تا ما نه جدا کې را دي ولې نو رنگ دی زیړ شوی به ما ته وی چې حسین احمد ما چې تا نه کله بوزي لکټې مو شي پتا د سوي وخي بوی لګي د خوخي بوی د ترازی ما چې او وی چې دا مال ریمانټونه راکې دا زما د وخي بوی ته ترازی هم خدا راز به مخکاره کینا په زما پجوندانه به دا راز نه ښکارا کوي نو چې حسین شیخ الهند وفات شو او قبر ته زخمی وجود لاړ نو حسین احمد مدني رحمت الله علیه وی دا د پجیل کې ریمانټونه ورکول ځکه دا زخمی وجود قبر ته وړي ځان له اخرت آباد کنه دنیا خو اصلي دنیا را المال والبنون
زینت الحیات الدنیا. دا یو خبره مسلمه یاد کړئ، مسلمه ته ځان سره ویلي کوي په پرچیو کېدوئ، وایي دا یو خبره ده کړې وه. یاد ساتئ چې د علماو توهین مه کوئ، هغه په هر میدان کې دي، خو د عالم توهین مه کوئ. دا په دنیا کې هم د برداشت نه دی او په آخرت کې خو ځان د آخرت تباہ او برباد کول دي. آخرت کم از کم د فیسبوک او د موبایل په پاڼه د علماو نه د لاسونه راونغاړئ، دا راونغاړئ. دا درته لکه خبره کوم، ګورئ سبا به جاړې په دې دنیا کې به جاړې چې دا مې څه کړي وو. نو د علماو د توهین د ژبې راونغاړئ، لاسونه راونغاړئ، خپل بچي راونغاړئ. وایي علما د قوم خیر خوا دي. په دې منبر چې څوک کیني که نه دا د قوم بدخوا کیدی شي. څه چې په دې منبر کینم او تاسو ته غلطه خونه وکړم، زه به خدای له څه جواب ورکوم چې په دې مسله ودرېږي او قوم ته غلطه خونه کوي، دی به خدای ته ودرېږي که نه. دا مسله د چا وه؟ دا منبر دا د حسنینو د بابا منبر دی. دا د چا منبر و؟ دا د هغې حسنینو د بابا منبر دی چې یوه میاشت پکې دشمن لرې ورو به پرې وغورځېد. وایي نبی علیه السلام راغلی. ورځ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تقریر کو د نبی علیہ السلام د سیرا له وی کوش زما د بابا د منبر نوی ته ولی زما د بابا په منبر تقریر ک اترا کوش وی دا خبره درته چا کړی نه خپل خبره د زما د بابا منبر نه قربان د صحابهونه. نبی علیہ السلام منبر چې درې پاونه وخا نو نبی علیہ السلام په دې درېمه پاونه کې نسبر چې کله وفات شو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بیا په دویمه پاونه کې نه د مرګ پوری په درېمه پاونه نه دی ناس خاوی په دې امام الانبیاء ناس. او چې هغه وفات شو نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په درېمه پاونه کې نه په دې دویمه ابوبکر صدیق ناس خو دسی ادب او احترام صحابه. وی زه وخی چې تقریر پې کوه دا بیا کېناست تقریر شروع کړه خلکو ته یې وی را راکوز ځکه شومه چې د چا د بابا منبر وغه راته وي چې مه کوه پې تقریر دې راکوز شو. اوس راته بیا وایي چې زه کوه پې چې بیا د حسنینو د بابا منبر دی بیا به پې تقریر کومه. دا د حسنینو د بابا منبرو دا امانت دی. څنګه چې ستاسو نه تپوس کېږي داسې به زمونږ د علماو نه د دې منبر هم تپوس کېږي. ښه د دې مصلې به رانم کېږي. الله دې موږ له اول د عمل کولو توفیق راکړي. قیامت کې به یو کس د کلمې به تې بار پرتي او دی به پې داسې ګرځي په کلمو به داسې ګرځي ګیر چاپېره خلق به راشي چې هغه نه وي هغه موږ ته چې به دې ښې خبرې کوي ته خو هغه نه وي موږ ته چې به دې وي دا کوئ او دا مه کوئ دی به ورته هغه یې مه که نه تقریرونه چې به دې موږ ته کول هغه نه هغه یې مه که نه نو دا ولې دی به ورته ما به تاسو ته وي او پخپله به مې پې عمل نه کوو. نن مې دا حال خدای زمون عمل نسو کې خدای مونږ خو وایو خدایا د دې خلکو چې په مونږ علماو کم ګمان دي خدای مونږ هغه شانتې جوړ کړي خدایا دی وی دا نیکان دي خدایا د دې نیت دالي خدایا مونږ دې ته مه مختورن کوي نه په دنیا او نه په آخرت کې خدایا مونږ باندې داسې حالت مه راولئ خدایا زمونږ د ټولو آخرت آباد کې خدایا آخرت هم آباد کې خدایا. دنیا کې د چا څه پریشانۍ دي خدایا مالی دي جانی دي ځوانان دي بیماران دي خدایا رشتې نشته دي رشتې شته دي خدایا خو اولاد نشته نیکمل او صالح اولاد ولا ورکړي یا الله د چا رشتې نه د جوړ رشتې نیکانې رشتې ولا ورکړي خدایا یا الله د بچي د ټول د والدینو تابعدار کې خدایا د والدینو نوکران کې خدایا د والدینو خدام کې خدایا د دې ځوانانو په ځوانو کې برکت ورواچ ځوانانو ځوانین په دین زړې کوي ښا د عرش تلان دي چې اوه کسان ولاړي په یې کې یو شاب نشأ فی عبادت الله هغه ځوان وي چې په ځوانۍ کې د الله عبادت کړي ښا ځوانانو ځواني د عبادت ټیم دی یا الله د دې ټولو ځوانۍ په عبادت زړې کوي خدایا دې علماو سره چې دا څومره خلک مینه کوي مونږ سره کوي نورو سره کوي خدایا د اما او د کمان راشي خدایا پیسې ټیکټونه وختونه دا ټول ولګي خدایا او موږ لراشي خدایا مونږ سره هیڅ نشته دی خدایا ته له دواړو جانو خوشاله ورکړي یا الله دا مینه د آخرت د نجات ذریعہ وګرځي خدایا چې دا سترګې پټ دي شي نو د علماو دا فری مینه ورته یاد کړي خدایا دا پری چې به صحابه په پیغمبر مېونو خدایا دې دې پری په علماو باندې خدایا د علماو په صف کې ادرو په میدان محشر کې خدایا بچي حافظان او عالمان کې خدایا زمون آخرت آباد